بالکل د ټولو نه مخکې خو دلته چې کم ملګري راغلي دي مونږ سره، زه د هغوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې د اختر درېیمه ورځ ده، ډېره زیاته ګرمي ده، هغوی خپل ضروري کارونه پرېښودل خو مونږ سره راغلل. او زه دلته د جرګې د مشرانو زمونږ رور د محمد خان، د روح الامین حاجي صاحب، زمونږ رور د سنگین خان، د غزن حاجي صاحب، د اعظم باچا، د دې ټولو ډېره شکریا ادا کوم چې د دوی په ستړې، د دوی په محنت، د دوی په کوششونو دا 2 کوره روغ شو. او څنګه چې تاسو ته پته ده ډېرو ملګرو ته چې غزن حاجي صاحب سټارټ واغشتو مرتضی خان سره، او بیا محمد خان او روح الامین حاجي صاحب، سنگین خان، دوی پکې شپه ورځ یو کړل او الحمدلله چې نن دا روغه خپل دغه ته ورسېده، انجام ته، اختتام ته ورسېده. بله پکې زه د احسان شاه خان زمونږ چې کوم ایس پی انویسټیګیشن صاحب دی، دلته ډي ایس پي صاحب دی، زمونږ ایس ایچ او صاحب دی، د پولیس درونو، د دوی د مشرانو، د پریس د عزتمن رونو هم ډېره شکریا ادا کوم چې د حاجي صاحب وی شهریار رور نوم هم یاد کا، بالکل زه د هغوی هم شکریا ادا کوم. نو زه دلته د دې ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې تاسو دومره خپل کارونه پرېښودل، دې له هم توجه ورکړه. څنګه چې زمونږ لالا دا خبره وکړه او مولوي صاحب هم ښه جامع خبرې وکړې، بس زه یو خبره کوم چې دا کم نن دا روغه وشوه، دا مونږ کم چې فریقو 2 فریقو نیاز علي دي او د هغوی په اجازت، د هغوی په مشاورت، د هغوی په صلاح باندې دا دلته مونږ حاجي صاحب راغونډ شوي، دا روغه وشوه. نو انشاءالله او بله خبره چې دا کم مونږ په قرآن شریف باندې لاس کېښودو، شکر دی مونږ ځان ته کلک پښتانه وایو، یو بل ډېر زیات ښه پیژنو، زمونږ خبره خبرئ چې مونږ قول او فعل کې الحمدلله تضاد نه ساتو، چې په خولم څه خبرئ غه هم په زړئ، یا چې په زړه هم څه خبرئ غه هم په خولئ. نو دا خو څوک ته تصور هم نه کوي چې مونږ دومره عزتمن مشران، دومره عزتمن درونه ستاسو شانتې دلته زمونږ پکې د پولیس مشران دا ټول پکې انوالو دي. او خدای مکه مونږ چې کومه خبره وکړو د هغې نه به مونږ په بیک فوټ لاړ شو، دغه خو تصور هم نه کېږي. مونږ چې څه وایو په هغې باندې یقین هم ساتو، او مونږ همیشه چې خلکو لم روغې کړي دي، خلکو لم جرګې کړي دي، او هغوی ته مونږ دا ویلي دي چې لاول روغه مه کوئ چې بېایمانۍ باندې څوک کوي، او چې روغه سړی کوي بیا په ایماندارۍ به کوي. نو دا به انشاءالله یقین ساتئ، او خدای دې کي چې څنګه لالا خبره وکړه چې دا نور چې دلته پکې کم لا فی الحال څه کمې زیاتې دي چې دغه هم پوره شي او بیا دغه هم روغ وشي. ډېره ډېره مهرباني. زه بیا د جرګې د مشرانو، د محمد خان، د سنگین خان، د حاجي صاحب، روح الامین حاجي صاحب، د اعظم باچا، د غزن حاجي صاحب، د دوی ډېره شکریا ادا کوم چې دوی پکې ډېر محنت وکړو، ډېره ستړې وکړه. ډېره ډېره مهرباني. مشرانو ډېر احترامات لرم او شکریا ادا کوم چې دا پاسېدل او داسې یو مسئلې حل کړه که نه. الله یې دا روغې کامیابي کړي چې په کومو خبرو باندې خبرو شوي، الله دې هغه ټولې سر ته ورسوي. او چې ما کومې اوسه پورې کومې خبرې شوې وې د ټولو سره ما زړه بداوي، هغه ما ټول معاف کړل. خو دې کې ما څه کمې بیشي شوي د ما نه، د هغې بخښنه او باقي نن د پس ورورولي. که دې ملګري دي، که دي دي، که دې خپلوان دي، ټولو سره ما د زړه نه کومې نه وبخل. جرګې د مشرانو شکریا ادا کوو، احسان شاه صاحب شکریا، ټولو ملګرو، محمد خان دي، ټول جرګې کې څونه دي، ټولو شکریا. مننه. خوشاله کړي قرآن په الله رسول باندې نازل شوی دی. په دې کلام دا د الله کلام دی، په دې کلام موږ تسلي کوو، په دې کلام موږ لاس کوو چې په آینده موږ چې کوم خفګان او کوم تکلیف او کوم پریشاني وه هغه موږ یو بل ته معاف کړو. ټیک ده، یو بل ته معاف کړو. آینده دپاره به نه په خپله باندې، نه چا په ذریعه باندې، نه چا په اشاره باندې، نه چا په بل طریقه باندې
نه به پکې مداخلت ساتي د دې کلام باندې زموږ لوز دی راحت دی واحد چې آینده دپاره هېڅ قسمه موږ به یو بل ته ضرر او تکلیف رسولو کوشش نه کوو دعا وکړئ توصل ویډیو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. زما ډیر عزتمندو مشرانو رونو د ټولو مرګرو ډیر زیات مشکور یو، شکریا ادا کوو ستاسو. په دې کې موږ سره دواړه فریقین، فریق اول شهریار خان ناصر خان او د دې رونه تر زامن، او دویم فریق زمونږه شکیل خان، خلیل خان، افضل خان، د دې رونه د دې مرګري. د دواړو فریقینو ډیر زیات مشکور یم چې دی د جرګې د ممبرانو چې کومې خبرې وې نو هغه خبرې ختمې شوې او یو بل یې وبخل. زه د جرګې د ممبرانو اول به زه د احسان شاه خان ډیره شکریا ادا کول غواړم. نن د اختر درېیمه ورځ ده او زمونږ د پولیس د انتظامیې ملګرو مونږ سره په دې جرګې کې ډېر تعاون او مرسته وکړه. نو د احسان شاه خان د ډي اس پي صاحب، د ایس ایچ او صاحب او څونه چې زمونږ پولیس اهلکار دي د ټولو ډېر زیات مشکور یم. د میډیا د ملګرو ډېر زیات مشکور یم چې هغوی په داسې ورځ باندې مونږ له راغلل. ډېره شکریا ادا کوم او د جرګې د ممبرانو خصوصي شکریا ادا کوم. په جرګې کې مونږ سره رولمي نجي صاحب، سنگین خان، غزن خان، اعظم باچا، علمزیب لالا، د درې د مشران امیر صاحب دي راغلي دي، د دې ډېر زیات مشکور یو. چې کومو ملګرو په دې جرګې کې کوشش کړې دی، منډې والې ده، د الله د رضا دپاره د ټولو ډېر زیات مشکور یو. الله پاک د دې له د دې اجر ورکړي. عزتمندو مختصر دوه خبرې کوم، ګرمي م ډېره زیاته ده. هر کله چې داسې یو مسله راشي دا یو بدقسمتۍ وي، خو کو اسلام تو ګورو کو پښتو تو ګورو، د اسلام د روایاتو مطابق او د پښتو د روایاتو مطابق د جرګې نه علاوه بل لار نشته. کو هر کله یو مسله راشي، کو په هغې باندې میاشو لګي، کو کالو لګي، کو 10 کاله پکې تیر شي، نو بیا به هم خبره په جرګې باندې حل کېږي او په مشاورت باندې به حل کېږي. نو په دې کې به زه دا ووایم چې شکر الحمدلله دا د الله پاک ډېر فضل دی. دا هر څه الله پاک وکړل، د جرګې د ممبرانو چې کوم کوششونه وکړل، او انشاءالله د نن نه پس چې د قرآن د پاسه روغ وشوه نو دې کې بیا نورې خبرې اړو پکار نه دي. قرآن مجید د پاسه روغ وشوه، په سټام کې چې موږ څه لیکل کړي دي نو د هغې لیکلو مطابق په هغې لیکلو باندې موږ په قرآن دواړو فریقینو لاس یخې دی، او انشاءالله دا روغه به ډېره پایداره روغه وي. څنګه چې زمانه مخکې شکیل خان او شهریار خان خبر وکړه نو دا د زړه نه دی روغ وکړه انشاءالله، او د جرګې د ممبرانو به هم دا کوشش وي، او زه د فریقینو ته هم دا ویل غواړم ځکه چې دا خدای مکه داسې څه خبره پکې راله یا چا پکې به مستقبل کې اول خو به داسې څه نه وي، خو چا پکې داسې شیطانت وکړو یا څه خبره وکړه نو تاسو به د جرګې ممبرانو سره رابطه کوئ او موږ به هغه مسلې انشاءالله تعالی حل کوو. خو زما دا امید دی او یقین دی چې د قرآن مجید د پاسه خبره وشوه
دې نه پس په دې کې یو هېڅ قسمه خبرې نه راځي انشاءالله تعالی. دواړو فریقانو له مبارکباد ورکوم، د راغلي مېلمنو له مبارکي ورکوم، او انشاءالله د دې نه پس زمونږ دا عزم دی که د فریق اول یا د دویم فریق د دې نورې څه مسلې وي نو په هغې کې مونږ انشاءالله خپل کوشش به کوو، ستاسو دپاره به جرګم کوو او انشاءالله کوشش به کوو چې نورې معاملې مونږ حل کوو. او صرف یو خبره د یو خبرې صرف دغه کوم دا چې کوم شکیل خان خبره وکړه چې کوم فریق موجود نه دی یا چې کوم فریق سره د شهریار خان لاروغ نه ده شوی نو هغه مونږه دا ټولې خبرې کلیر کړې او شکیل خان، افضل خان، خلیل خان د دې به هېڅ قسمه نه به دوی سپورټ ورکوي هغوی له، نه به ورسره مرسته کوي، نه به یې چاله ورکوي. دا ما خو تاسو چې د قرآن د پاسه روغ وشوه او انشاءالله بیا به هم کوشش کوو چې کوم فریقین پکې پاتې دي نو د هغې دپاره هم جرګه کوو، کوشش به کوو چې روغې پکې وشي. زه یو ځل بیا د ټولو شکریا ادا کوم، ډېره مهرباني، ډېره مننه. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظیم. زما ډیرو درنو عزتمندو مشرانو پښتنو ورونو، ډیر زیات د خوشحالۍ یو منظر دی او مقام دی او د زړه د سکون ځای د وخت دی، ځکه چې د یو دو خاندانونو د یو دو قامونو د هغې منځ کې دا روغې صلح جوړه وشوه نو دا ډیر عظیم کار دی، ډیر ښایسته کار دی. زه نه وایم د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک نفلي منځونو نه ای صحابو د نفلي منځونو نه، د صدقو نه، د خیراتونو نه، د عمرو نه، د دې نه بهترین عمل درته ونښیم. صحابو وایي چې یا رسول الله وښایه راته د صدقو نه، خیراتونو نه، د نفلونو نه بهترین عمل څه دی؟ هغه د یو دو مسلمانانو منځ کې اصلاح کول او دا مسلمانان خپل منځ یېرونه دي. نو حقیقت دا دی زما عزتمندو چې نن د ډېر د زړه د سکون زما خو په داړه ارام وکړو چې یاره داسې یو روغ یې دې ته موږ ناست یو. دا کار د هر مسلمان دی، چا چې په دې کې منډه والې ده، چا چې په دې کې خدمت کړی دی، چا چې په دې پسې تللي دي څوک او دا دوه خاندانونه یو ځای کړي دي او د دوی د شر او د فساد نه بچ کړي. الله به هغې له په دنیا کې او په آخرت کې اجر ورکوي. قرآن کریم کې الله فرمایي لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او اصلاح بین الناس. په پټو په خبرو کې خیر نشته چې هسې یو بل سره ګوز ګوز کوي، خو هغې کې خیر شته. کومو خبرو کې؟ هغه خبرې چې هغه د دوو خاندانونو د جوړولو دپاره یو ځای شي او پټې پټې خبرې مشورې وکړي، مقصد یې دا دی چې دا خلک روغ شي. عزتمندو ډېر د خوشحالۍ مقام دی. چا چې په دې کې څه عمل کړی دی، کردار یې کړی دی، الله دې ورله په دنیا او په آخرت باندې اجر ورکړي. نور خبرې به انشاءالله محمد خان نور مشران به سره کوي. الله قبول او منظور کړي. نه په دې کې به داسې څه پوینټ به راغی هغه به بیا تېرېدو، هغه به ډسکس شو، په هغې کې به بیا داسې څه ناامیدي پیدا شوه. خو دوی میدان نه پرېښود، دوی هېڅ په ټینشن کې اوسي. دا شی د نن دا ریزلټ او دا نن ښکلې ګلدسته چې ستاسو د اړوان دی را او دا ښکلې یو پروقام تقریب دی نو دا انشاءالله چې نو دغه تاسو لیدو او امید لرو انشاءالله چې دا روغه که خیر وشي چې بیا دا انشاءالله دغه شان پایدار انشاءالله. څنګه چې تاسو ته پته لګي دا دوه فریقه چې کوم دی، یو فریق اول دی چې هغه شهریار خان نصیحت خان او سیاق دا د کلي د علاقې د پړانګو خلک هم دي، ډېر د مخکې نه پیژنو. دغه هم یو خو با عزته کورنۍ را ډېر خدای ولې عزت ورکړی دی. په دریو پښتو داسې خو مونږ پیژنو چې د بدقسمتۍ نه دغه معاملې دي او مسلې دي. دغه شانتې که دا فریق دوم وګورئ زموږ دغه د کلي علاقې ملګري هم دي او مردو سره تعلق ساتي، بلکل سره تعارف محتاج نه دي. شکیل خان دا غرونه، افضل خان، خلیل خان، نو دا هم دغه شانتې معاملې دي. ملګرو همیش دپاره چې کله یو روغه کېږي نو هغې کې خامخا داسې څه خبرې اترې وي لکه څنګه چې کله یو ډز وشي نو لومبې خلک تپوس کوي لکه دا په څه چلو شو، په څه باندې مړو شو، جمدې شو، داسې شو، څه چلو شو. نو لومبې خلک د پښتنو په خوله کې دا نه پوهېږي چې دا په څه. خو که کله روغه کېږي نو هم دغه نه په دې پخلي کې چې دا په څه څه خبرې. نو زه دا د ډېره د خوشحالۍ خبره او هغه چونکې ما ته ویلي چې دواړه یو باعزته خاندان سره تعلق لري نو الحمدلله هغه ډېرې تېرې پاتې خبرې پکې موږ نه اورېدلي، ځکه چې هر یو سړي د خپلې جامې د خپل عزت شان مطابق هغې خپلې فیصلې کړي دي او موږ هم د جرګې کوشش دا کړې د جرګې مشران چې په خپله یو عزتداره خلک دي
د هغې د عزت د هغې څیز خبرې خیال یې ساتلي چې داسې یو کنټروورشل کریټ نه شي، داسې څه مسله جوړه نه شي چې د چا په یو دغه باندې دا نو دغه خبرې شوي دي. نو دا روغه چې کومه کېږي نن الحمدلله دا د شهریار د هغوی د ورونو او د هغوی سره چې کوم په دې کې هغه په پره جنبه کې چې کوم ملګري دي هغه به زه د هغې به زه نومونه واخلم چې هغه فریق اول څوک دی او فریق دوم چونکې د فریق اول دا نومونه لږ دغه دي نو هغه به زه لږ تاسو په میډیا ولې لیکي نوم به پکې لیکي او دغه شان دغه شهریار خان چې کوم د سیاف خان رور دی او بیا د هغې ویرونه دي ناصر خان دی او خالد خان دی د ویرونه دي حامد هم دی کې چې دی نو دوی سره یو فریق دی داسې یو پکې خوشدل دی سرتاج دی عمران دی او وحید برادران دي او رحمان الله شینا دی په دې کې او اشفاق د هغې کورنۍ لکه د دې فریقو دا فریق اول دی لکه د دې چې د کوم نومونه ما واخیستل د دوی روغه چې کوم نوم پکې ما نه دی اخیستی نو دا یې خلکو روغي مثلا دی الله دې وکړي داسې یو وخت راشي لکه څنګه چې که دا روغه نن کېږي نو ما به دوی کې یو فریق دا شو یو فریق د شکیل خان او د افضل خان او خلیل خان دا کسان دي یو فریق دا یو فریق هغه شو یو فریق دا شو دا ښکاره د میډیا په مخ کې د دې جرګې په مخ کې د پولیس او دغه په مخ کې چې نو د دې خلکو روغه ده په قرار او په قسم ده انشاءالله ډېر پاروغه ده داسې نه چې مثلا د سره دغه نو انشاءالله چې دا به یو ډېر پاروغه ده. باقي ما خو تاسو ته ووایي چې دا هر یو سړي د خپلې جامې مطابق هر یو سړي د خپل عزت مطابق فیصلې کړي دي. دا څیز چې کوم دی دا ملګرو ته خواست دی چې خیر د شو مه کوئ شاته بیا دا ډسټنس پیدا کېږي نو په دې کې الله په الله کار دی رای داسې څه خاص نشته نو دا د دوی کسانو روغه ده بیا باقي که په دې کې یو روغه نم ده د دوی خپلې معاملې دي مثلا د هغې د دې سره څه تعلق نشته او فی سبیل الله روغه ده په دې کې داسې شرایط نشته او هغه الریډي موږ په یو ریټن کې لیکلي دي هغه موږ سره په ریکارډ دي چې کومې خبرې دي سره موږ ډسکس کړي دي اوس یو لفظ په لفظ خو زه نشم ویلی خو هغه الریډي دوی پې ساین کړی دی او هغه سټاف چې نو جرګې سره امانت دی مثلا دی او هغې پې ساین کړی دی هغه د هغې مطابق ده. باقي په دې کې څنګه ما خبرو کړه الله په الله ده بلکل دغه پکې نشته چې څه هغه شرایط دي هغه به دوی برابري هغه عدالتي معاملې منډې تړي چې څنګه یو روغ وشي نو هغه سیزن الریډي هغې سره ختمېږي نو هغه دې مورې به وکړي نو دوی برابري نو دغه خبرې دي. باقي چیرې نو زه مولوي صاحب ته خواست کوم چې هغه د دې روغې چې څه شرعي دغه هغې سره خبرې وکړي او بیا به حاله